أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. او یقینا من احسان کړه پتا باندې یو ځل بل، یعنی بل پیر هم پتا باندې احسان شوی. د سورۃ طه 37 نمبر آیات دې ځګه نه پورې د موسی علیہ السلام سره د خبرو اترو بحث ذکر شو. موسی علیہ السلام چې کوم سوالونه کړي د هغه باره کې ذکر شو چې دغه سوالونه قبول لي، لیکن دې نه وروسته الله تعالی موسی علیہ السلام ته وایي دا تاسو کړي سوالونه چې ما درنه قبول کړو، خو دې نه علاوه در باندې ما نورم د احسانات کړي چې تا هغه ټیم کې اول سوال کړي نه، لیکن ما در باندې کړي د احسانات. نو موسی علیہ السلام توجه له طرف ترړول چې ساده پتا باندې الله تعالی خصوصي احسانات او ته یو خصوصي کار د لپاره انتخاب کړی، هغه کار وکولي. نو الله تعالی وی ولقد مننا او یقینا من احسان کړو علیک پتا باندې مره اخرى یو بل ځل. اخرى په عربی کې دوه معنی دي، یو معنی دا دویم ځل باندې او بل اخرى معنی دا بل چې پای کې ترتیب سره ذکر نه راځي چې ورسته وکمخ کې دا کوم احسانات د ذکر کیږي دا ورستنی احسانات د زمانه په اعتبار سره د اول شوی. نو اخرى په معنا د نور سره په معنا د بل سره دی، په معنا د ورستنی سره نه لري. ځکه دا کوم احسانات چې ذکر کیږي اذ اوحینا الی امک نه اخو چې کوم ذکر کیږي نو زمانه په اعتبار سره د موسی علیہ السلام د پیدایش او وړاندې حالات دي، هغه واقعیات دي. او دا بار چې کوم ذکر شوړان چې کوم سوالونه وکړو الله قبول کړو په زمانه په اعتبار سره رستنی واقعیات. الله تعالی وی اذ اوحینا په هغه وخت چې موږ وحی وکړو الی امک استامرت ما د حق خبره یوحا چې وحی ورته شوی و، کوم وحی چې ورته شو موسی علیہ السلام ورته هغه وخت د احسانات اول هغه ولنې ابتدا چې کوم وخت نشو دا غي ذکر شروع شو. نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وایي چې احسانات هغه وخت راوونه چې کله سامور ته ما وحی وکړه دا هغه خبره چې کوم خبري وحی وته شو هغه کوم خبره اورو سره روانه. لیکن دې ځکه چې سوال دا دی چې د موسی علیہ السلام ورته وحی شو. اول موسی علیہ السلام د مور په اړه کې تاریخونو ډېر نمونه ذکر کړي دي چې کم نومې دي تقریبا مده کې 15 شپږ نمونه ذکر شوی دي، خو دې کې صحیح حدیث یا قرآن سره ذکر کړي چې خپل اصلي نوم یې سره د ځینې نمونه باره کې ځینې خلکو اهمیت دغه ذکر کړي دي چې مجربات ذکر کړي دي چې دا فائدې پکې دي، لیکن امام قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي تفسیر روح المانی چې دغه معلومات من حاصل نکړو، دغه معلومي کې دا خرافات دي. نو د دې مور د نوم په اړه کې تعین نشته چې څه نوم دی او اقوال به مختلف دي. دویمه خبره دا ده چې موسی علیہ السلام ورته وحی وشوله، آیا وحی زنانو ته کېدی شي او کم کس چې پیغمبر نه او نبی یا رسول نه هغه ته وحی کیږي که نه کیږي؟ که کیږي نو بیا د دې مسالې وضاحت پکار ده چې آیا دا کېدی شي او که نه کیږي نو بیا دلته کې د څنګه وحی وشوله؟ آیا دا پیغمبر وه د موسی علیہ السلام مور؟ نه. دې باره کې د امام ابن عربي رحمه الله تحقیق دا دی چې وحی په دوه معنو سره استعمالېږي په قرآن کې. یو دوی لغوي معنی ده، لغت والا معنی، بل تشریعي معنی ده، یا یو اصطلاحي او بل تشریعي، دا هم اصطلاحات دي. نو کوم چې لغوي معنی ده لغت والا چې کوم ذکر کړی ده هغه دا معنی ده چې یو چاته داسې خبره کول چې به په پټه طریقه باندې چې بل څوک یې وانه اوري، خالي مخاطب پی پوي شي، دا د وحی خبره د لغت په اعتبار سره لغوي معنی ده. او د وحی دویمه معنی دا ده چې الله تعالی طرف نه یو انسان ته داسې پیغام را لېږل چې هغه انسان د دې لپاره تیار شي چې خلکو ته هدایت وکړي، خلکو ته سم لار وښيي، تبلیغ ورته وکړي، رهنمایي وکړي. دا دوی معنی د تشریعي معنی وایي، د اول دا لغوي معنی وایي. اوس دې ځکه چې کوم وحی ذکر شوی دا په معنا د لغوي معنی سره ده، هغه معنا نه ده چې کني فرشتہ راشي پیغام راوړي چې ته پاسې کې خلکو ته واز نصیحت وکړه او داسې دعوت وچروا، یعنی د نور د پر احکام او د نور د پر مسائل ذکر کول ولا وحی نه ده، او د نور د پر چې کوم احکام نازل دغه پیغمبري وحی دغه رسول او نبی ته کېږي، بل چاته نه کېږي.
او چې دا کوم صرف دغه کس د اصلاح لپاره بل چا لپاره نه، نو دغه لغوي معنا ده او دا په ډېرو ځایونو کې نور هم استعمال شوی ده. سورۃ النحل کې الله تعالی ذکر کړی دی چې موږ مچۍ ته وحی وکړو، نو ښکاره خبر ده چې مچۍ خو پیغمبر نه دی، د باندې خو اتفاق دی. نو کومه معنا مراد شوه؟ یعنی موږ مچۍ ته حکم کړی او مچۍ په زړه کې خبره اچولې وه. نو چې کله په لغوي معنا سره راشي نو دې ته القاء الخير في قلب المؤمن، د الهام په معنا سره راځي چې او حینا موږ الهام کړو، او الهام دې ته وایي چې بس یو چا پړه کې د خیر خبره ورسول د الهام. بیا دغه لغوي معنا چې کومه لغوي وایي دا کړه د فرشتي په ذریعہ باندې هم شي، فرشته په کې راشي، لیکن فرشته چې کوم پیغام راوړی نو هغه دغه کس د اصلاح لپاره بچا د لپاره د احکام بیانولو او د واعظ نصیحت سره تعلق نه. لکه مریم علیه السلام واقعا هم وړاندې تر شوې ده. مریم علیه السلام ته الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږو، د عیسی علیه السلام ته پیدا کېدلو زیری ورته واوره. دغه ځای کې ګوره ښکاره پکې فرشته رااله، لیکن باوجود د دې چې د اکثري علماو په دې باندې اتفاق دی چې مریم علیه السلام یو نیکه زنانه او پیغمبره نه وه، او ځکه د قرآن صریح آیت هم دی چې موږ وحی نارینهو ته کړې ده، یعنی کوم اصطلاحي وحی چې دا کوم د پیغمبرۍ وحی دا نارینه ته شوي او زنانو ته نه ده شوي. نو د هغې آیات د صراحت نه معلومیږي چې مریم علیه السلام خو پیغمبره نه ده، حالانکه جبرائیل السلام پکې باقاعده راغلی دی. نو اوس دا کوم قسم وحی شوه؟ دا د لغت په لغوي وحی شوله، او دغسې د دې کې پیغمبر فرشتې هم راشي نو دا به کرامات شمارېږي، دا به معجزه به ورته هم نه شي ویلی، ځکه معجزه د پیغمبرانو سره مخصوص وي. او دې تشریعي اصطلاحي وحی هم نه شي ویلی چې کوم د نور خلکو د اصلاح دپاره. نو کله به دا داسې چې پړه کې به الله تعالی د چا خبره واچوي او هغه به مطمئن کړي چې داسې وکړه، اولیاو ته عام ته وردا کېږي. امام ابو حیان رحمه الله وایي چې په دې کې به کله کله فرشته هم راځي، لکه مریم علیه السلام ته راغلي وه داسې بزرګان شته چې هغوی ته د کراماتو په اعتبار سره د هغوی کرامات الله تعالی داسې ورکړي چې فرشته هم پکې حاضري کوي. لیکن دغه وحی خلاصه به دومره حده پورې محدود دی چې دغه کس د اصلاح دپاره به د خبره مطمئن کولو لپاره به بل چا سره به تعلق نه وي، د بل چا دپاره به دلیل نه وي، د حرام او د حلالو بیانو پکې نه وي. نو په دې ځای کې اولنۍ معنا ده، او اولنۍ لغوي معنا کې د پیغمبر کېدو شرط نشته دی. نو په دې وجه باندې د مریم علیه السلام ورته وحی وشوله، یې په زړه کې خبره واچولی شوه، یا ورته فرشته راله چې بس داسې وکړه. خو دا پیغمبري وحی نه ده چې کوم د نور خلکو د اصلاح دپاره هغه وحی نه ده. ان اغزی فیه چې ته وغورځوه د موسی علیه السلام د رپي تابوت په تابوت کې. تابوت صندوق ته وایي، هغه صندوق چې کم د نارینه د انسانانو د لاشونو دپاره جوړ شوي هغې د تابوت وایي، د لرګي صندوق. نو موسی علیه السلام ته دا مور ته دا وحی وشوله چې موسی علیه السلام په یو صندوق کې بند کړه. فاقذ فيه في اليم او غرزوه دې لره دریاب ته. کم دریاب ته غرزوه؟ مشهور دا ده چې دا مصر کې په منځ کې چې کم دریاب بهیږي دریای نیل په نوم باندې هغې دریاب ته یې ګزار کړه. فلیلقه الیم نو راوبغورځئ دې لره دریاب بساحل غاړې ته. فلیلقي دا امر دی، بله معنی ده ودې غورځئ د موسی علیه السلام لره دریاب، یعنې دریاب ته حکم وشو چې دا دې راوغورځئ. په دې کې ځینې علماو سوال دی چې یاره دریاب خو عقل او د شعور والا نه دی چې هغې ته الله حکم کړی چې د مړی راګزار کړه، ته د تابوت صندوق راګزار کړه. نو دا امر هغې وایي دا امر په معنا د خبر سره دی چې راوبغورځئ دې لره دریاب، داسې نه ده چې ودې غورځئ، حکم نه دی. لیکن دا خبره غلطه ده. دا خبره اکثر علماء تحقیق دار دا خبره غلطه ځکه ده چې په تمامو څیزونو کې دومره شعور او ادراک او دغه شته عقل شته چې هغه باندې د الله تعالی حکم دوی اوري او د الله تعالی تسبیحات پرې وایي. لکه دا مضمون هم تر شوی ده چې په دنیا کې چې څومره مخلوقات تاسو وینئ دا ټول د الله تعالی تسبیحات وایي. چې تسبیحات وایي خو معلومیږي دا چې څه پکې شته، د الله تعالی تسبیحات چې پیژنې پابندي کې خو معلومیږي دا چې مزګ څه شته. داسې عام مدرې څنګه مړي دغه ښکاري مجسمې ښکارېږي داسې نه دي، دغې څه شته. لیکن په دې کې هغه عقل او شعور مقدار دومره زیات نه دی چې د حرام او د حلالو کم حکم چې دغه پې ناپېښ شي هغه پې نه ناپېښېږي، لیکن تسبیحات کوي. دریاب هم دغه شان حکم اوري، دریاب دی که اور دی که هر څه دا حکم اوري، دومره شعور پکې شته. او ځکه ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځېد نو الله تعالی اور ته وویل چې یخ شه، بس یخ شه، اور خبره واورېدله.
نو چې ور خبره واورېدله هغلته کې دا خبره منه چې یخ شو دلته کې هم دا ومنه چې دریاب هم خبره اوري د الله تعالی حکم بس دغه حکم یې قبول کړي چې زه به یې غاړې ته راواچوم یأخذه وبنسي دلاره عدو اللي چې دشمن زما دی وعدو له دشمن د موسی علیه السلام دی نو خبره دومره شوه چې موسی علیه السلام دی صندوق کې کېښودلی شي دریاب کې دی واچولی شي دریاب ته حکم دی چې دریاب به غاړې ته راشي راغاړې ته کوي به او چې کله راغاړې ته کړي نو انجام به څه شي دا به داسې کس له په لاس باندې ورځي چې عدو اللي زمام دشمن دی الله وایي یعنی کافر دی هر کافر د الله دشمن دی اگر چې الله تعالی وسره جنگ نه کوي وجنې نه ښه موړې ساتي ښه برابرې ساتي لیکن خوښ یې نه دی او چې کله په دې حال کې مړ شي نو الله تعالی جهنم ته چې پرېږدي نه نو په دغه اعتبار سره پیروان د الله تعالی دشمن د خدای دعوی کړي وه د الله تعالی د وجود نه انکار کړی و د شرک او د کفر د مخکې نه قایل او دغه شان کې په لکونو ماشومانو قاتلو کوم چې د بني اسرائیلو بچي و بني اسرائیل په هغه زمانه کې په تورات باندې ایمان لرو مسلمانانو نیکان خلکو د هغوی بچي به وجل د هغوی قاتلو غاصبانه حکومت یې قبضه کړی او ظلم او وحشت د دی و طریقه کار په هغه زمانه کې او دا ټول هغه خبرې ده چې انسان پرې دین نه بار کېږي نو دا د الله تعالی دشمن وعدو له هغه چې دشمن دی د موسی علیه السلام لپاره اوس دې ذهن کې یو معرب قرآن په حوالې سره یو سوال شته چې دا ټیک ده چې په دې ټیم کې پیروان د الله تعالی دشمن کافر و خو موسی علیه السلام سره خو دشمني په دې ټیم کې نه وه ډېره خرچه به یې کوله په کور کې ساته به ښه به دغه طریقه باندې نو دې ذهن کې په دې ماشوموالی کې ورته هم دشمن ووایو چې پیروان د موسی علیه السلام دشمن دی د دې معرب قرآن دو جوابونه ذکر کړي دي یو جواب دا دی چې په اعتبار د انجام سره پر روان وخت کې به یې دشمن جوړیږي ځکه د موسی علیه السلام چې کومه لار ده د پیغمبرۍ چې کومه لار ده او د کفر چې کومه لار ده هغه دواړه سمون نه خدای رایو کېدی نه شي یو د خدای دعوه کړې ده بل پیغمبر دی د به کله د یو بل سره ملګرتیا کوي کله به د یو بل مرسته کوونکي جوړیږي د ښکاره دښمني ده مخکې نه لارې بیلې بیلې دي نو الله تعالی ته معلوم و چې دشمنان به جوړیږي د عدو ولي وعدو له د عدو له چې کوم دی دا په اعتبار د روانې زمانې سره دی چې په الحال خو نه خو روانه زمانه کې دام دشمن دی انجام به دغې ته رسي دا یو جواب دی او دیم جواب دا دی چې په الحال هم دشمن دی ځکه پیراون دا پېژندلی وي چې دا موسی علیه السلام دی د بني اسرائیلو زوی دی او بني اسرائیلو کې د هغه کس دی چې زما حکومت نسکوروي نو چرته هم نه پرېښوده وجې دشمني و دا که به یې ساته نو دا د پېژندلی نو خطایي کې ساته او دا د پیراون کومه زنانه چې و د هغې په مشوره باندې ساتله کې د هغې رایې و د پیراون رایې نه و پیراون پرې خوشحاله نه او چې کله پیراون شک راغی چې دا وجل غواړي نو فوري حکم یې صادر کړي چې مړی کړي لیکن د هغه زنانه چې و هغه مشوره داسې ورکړله چې مشورې کومه رایې ورکړله چې دا ماشوم دی نه پوهېږي او تجربه پرې وکړه امتحان پرې وکړه هغې نه بعد پیراون چې و نو بیا د موسی علیه السلام خو د الله ژوندی پاتې کړو لیکن هغه ټیم کې بیا هم رحم نه راته وجې لیکن خطا شو پکې ویې نه پېژانده نو د پیراون د موسی علیه السلام په دې ټیم کې هم دشمن دی خو دا پېژندلی نه دی او بل د خپل زنانه په مشوره باندې په الحال لګیا دی خپله رایې ته راوښتی نه دی که په خپله رایې باندې خو وجه پرېښودی نه والقیته او ما اغرزو علیک بتا باندې یې موسی علیه السلام محبتا مني محبت د خپل طرف دا بل نعمت موسی علیه السلام د الله تعالی داسې یو ناشنا مقام ورکړی چې چا به مو ته وکتل بس خوښ به شو او داسې به خوښ شه چې بیا به یې د ډنډه کېده چې دا پرېږدي نو په دې وجه چا هم چې ساتلی او کوم میندو چې لیدلی و د پرورش د دایتوب په زمانه کې کوم خلکو چې لیدلی او د پیراون ظالم نه بغیر هر چا خوښېدو او د پیراون زنانه چې کله ولیدو نو په وړوکوالي کې چې کله د اوبو کې دی راوړ صندوق راغی او د صندوق کولاو کې ولیدو د هغې هم ډېر زیات خوښ شو موسی علیه السلام حکمت دا و چا باندې د خوښېده وي او دا د الله تعالی نعمت و ځکه داسې نه وی نو دا خو د قبطیانو دشمن او قبطیانو خو وجه پرېښودی نو پیراوني خاندان خو دا نه پرېښودو چې چا په لاس بر شوی وجې خو دا پکې الله تعالی یو حکمت پیدا کړ چې بس چا په بستر کې لګېدلي نو مینه به ورسره پیدا کېده دا یو نعمت د الله تعالی له طرفه دا هغې احسانات دي چې د وړوکوالي نه الله تعالی د موسی علیه السلام باندې کړي دي د هغې ذکر دی چې مور ته وحی کېدل الهي حکم راتلل د فرشتې په ذریعه باندې بړه کې داسې خبر اچول او دغه شان دریاب ته حکم کول چې دا به راغاړې ته کې بیا یو لوی دشمن له په لاس ور وصل چې هغه دشمن یې پېژني نه خرچې به کوي ساتي یې دا پکې بل او بیا چې څوک یې مینې خوښېږي یو دشمن یې څوک نه ګڼي
دا پکې بل نعمت په سختو حالاتو کې چې هر څوک تاسو سره مینه شروع کړي، هر څوک چې ټوله دنیا د دشمنه شوي می او بیا تا نه پیژني تاسو سره مینه کوي، دا کار خبر ته لوی نعمت دی. ولتصنع علی عینی، او دې دپاره چې ستا تربیت وشي علی عینی زما په حفاظت کې. الله تعالی وایي نو دا بل نعمت دی. صنعت چې کوم دی په عربی کې سنج کاریګرۍ او هنرمندۍ ته وایي، داسې دا پرورش او تربیت ته هم وایي. په عربی کې داسې مثالونه هم شته چې عرب وایي چې صنعت فرسی، ما د خپل اس صحیح تربیت کړی دی، یعنی جنگي اس مې جوړ کړی دی. نو صنعت دا په معنا د تربیت سره هم راځي، او عینی په معنا د حفاظت سره دی چې ستا پرورش وشي زما په حفاظت کې، زما په نگرانۍ کې. نو په دغه طریقه باندې موسی علیه السلام یې داسې ځګین ته بوتو چې که بل ځګین کې وی نو پیراونه پسې ګرځېدې، خلکو به معلومولی، د پیراون په کور کې به څوک ګرځېدی شو معلومولی شو او چا به څه دښمني کولی. دغه شانته کې پیراون پې خرچې شروع کړلې. د پیراون کومه زنانه چې وه هغې سره مکمله همدردي لرله. د پیراون زنانه باره کې تاریخونو چې څومره حده پورې لیکلي دي، د هغې مختصر احوال دا دی چې دا مسلمانه وه او د دې اسلام قبول کړی د موسی علیه السلام په دعوت سره. وروسته چې کله موسی علیه السلام غټ شو، د پیراون زنانه چې ده نو اکثر اقوال دا دي بدلېږي چې دا اسرائیلي خاندان ښځه وه، لیکن مخکې تاسو اورېدلي دي چې بن اسرائیل دا غلامان شو. پیراونیانو پر دوی زنانو نه په کورونو قلاګانو کې خدمت اخیستو او هلکان جو یو کال به یې وجل، بل کال به یې پرېښودل. دا دې ختمول به یې ځکه نو چې بېګارونه او کارونه پرې وکړي، او ژوندي به هم ټول نه پرېښودل چې ډېر نه شي انقلاب رانولي، سیوا نه شي. نو دغه ژوند به دوی تېراوه. په دغه طریقه باندې پیراون دغه زنانه ولیدله او د دې صلاحیتونه او هوښیارتیا هر څه د پیراون تر هغې اندازه لګېدلې وه، نو دا یې واخیستله. بیا تاریخونو دا هم نقل کړي دي چې د پیراون کومه زنانه چې وه نو هغه د مخکې نه د دیندارۍ پاکدامنۍ ډېر زیات عجیبه کرامات پکې موجود د مخکې نه. او چې کله پیراون به کور ته راغی نو د الله نظام و چې پیراون به قدرتي نامرده شو او دې ته به یې هېڅ سبقه ته پورته کتې نه شو. بیا به لاړ په دغه ترتیب باندې د پیراون زامن بچي مچي څه نه و، هسې به ګرځېدو، هسې و. بیا به دې چې کله ایمان راوړو، د ایمان نه وروسته چې کوم دی د پیراون په لاس باندې دا شهیده شوې ده. د معراج په واقعه کې چې کوم دی نو موسی علیه السلام کله چې نبی علیه السلام د معراج په واقعه کوم سفر کړی دی بیت المقدس ته، نو په هغه وختونو کې الله تعالی د دې خوشبویي چې کومه ده د شهادت کومه خوشبویي چې ده دې او دې سره بله زنانه ده د پیراون زنانه خادمه ده، دې له به سر ګمنځه او کپړې به ورله انځري کور کې نوکاره وه چې تاریخونو د هغې نوم ماشطه ذکر کړی دی. هغه د هغې سره دوه بچي دي، د دوی د شهادت کومه خوشبویي چې وه نو الله تعالی نبي علیه السلام ته ښودلې وه. او نبی علیه السلام و چې ډېره ناشنا تیزه خوشبویي وه. ما د جبرائیل السلام نه تپوس وکړو نو هغې راته وویل چې په دومره لویه فاصله باندې د دغه شهیدانو قبرونه دي، نو په دې وجه باندې خوشبویي به تا باندې راغله. دا بیا د پیراون په لاس باندې شهیده شوله او د شهادت په ټیم کې سوال کړی و چې الله پاکه دا زما دغه چې کوم دی زندگی په قیامت کې ما د نبی علیه السلام سره ملګري کړي، د اخر زمانې پیغمبر سره ملګري کړي او د نبی علیه السلام سره به یې نکاح کېږي په قیامت کې. دومره پورې معلومه ده، یو لویه مرتبې زنانه ده. نو دې ځای کې د موسی علیه السلام سره به دغه زنانه مسلسل محبت ساتو، یا دا چې هغې ته پته وه چې اسرائیلي دی او یا دا د پته ورته اړولونه، خو قرآن صریح حکم دی چې بس ما به دې باندې د محبت یو کیفیت پیدا کړی چا باندې نه خوښېده به. نو د دې اسیه خوښ شو. پیراون د زنانه نوم اسیه و. اذ تمشي اختک، په هغه وخت چې روانه شوه خور سته، فتقول به وویل هل ادلکم، آیا زه خبر کم تاسو لره، پیراونیانو ته وویل علی من یکفلوه، په هغه چا باندې چې پرورش وکړي د ده. د دې لنډه خلاصه دا ده چې کله پیراون کم کال پیراون وصول دا و چې یو کال ماشومان به یې وجل او بل کال به یې ژوندي پرېښودو. د الله نظام و موسی علیه السلام په هغه کال باندې پیدا شو چې کوم د ماشومانو د وجلو کالو. نو موسی علیه السلام مور ته حکم شوی و چې دا به صندوق بند کړي او دریای نیل ته به یې ورکوز کړي، بیا به اوبه وړي او طریقه به هغې ته حکم هدایت میلاو شوي دا به ځي د دشمن په کور کې به را پیدا کېږي، ښه محفوظ به بیا به تا ته بېرته واپس کېږي، ته به ساتې په خپل لاس کې او دغه ظالم به تا له تنخوا هم درکوي، بیا ښه به محفوظ وي.
نو په دغه طریقه باندې مور چې کوم دی نو موسی علیه السلام صندوق کې کېښود اوبو ته کوز او د موسی علیه السلام خور وه چې د موسی علیه السلام نه مشره او هغه پسې د صندوق د دریا په غاړه باندې روانه وه چې دا په کوم طرف باندې ځي څوک به یې راوچتوي چا کور ته به ځي چې اندازې خو ولګوي معلومات یې خو حاصل کړي چېرته به پاتې کېږي نو بس صندوق ته نو د دغه دریای نیل نه یو لښتې رابېل شوي او یو بند رابېل شوي او د فرعون کور ته فرعون په کور کې بنګله کې دننه بېدو په هغې کې د صندوق په خپله باندې راتاو شو او په دغه اوبو کې چې کوم دی د فرعون کور ته راغی فرعون کور ته چې کله راننوته بس خلکو ونیو صندوق یې چې راکولاو کړ نو په هغې کې بس موسی علیه السلام را پیدا شو موسی علیه السلام ډېر عجیبه انسان و د پیدایشي طور باندې بس څنګه آسیې ولیده نو هغې ویل چې دا خو ډېر قیمتي انسان دی دا عام انسان کېدی نه شي او زموږ هسې بچي نشته دا به زموږ زوی شي ساتو به یې فرعون بس د دې خبره واورېدله او دغه ټیم کې حکم وشو چې د دې دپاره یو دایي اوس پکار ده چې ویې ساتي غټ شي نو څومره زنانه چې دوی راوستلې نو موسی علیه السلام د هېڅ چا ته یې هم نه خوړو ځکه هغه پیغمبري صفات لرل خپله مور یې پېژندله د هر چا ته یې خوړ نه نو خو دغه ټیم کې دا خور یې هم رانوته د بنګلې ته رانوته او بس دوی ته یې وویل چې څه مسله ده ویل بس دا ماشوم دی ته نه خوري ډېر سخت مشکلات دي څوک پیدا کېږي نه نو خور یې ورته ویل ما ته یوه زنانه معلومه ده او په هغه زنانه کې کمال دا ده چې هر ماشوم د هغې ته خوري او دا ویس دی دا به د هغې ته خامخا خوري داسې حال یې ته نه وایي چې هغې صحیح مور ده او هغه به صحیح تربیت وکړي هغه ډېره زیاته هوښیاره ښځه ده داسې ښځه ما ته معلومه ده بس دوی ورته ویل دا بیخي حاضره دي شي را دي شي جواب پسې ویل وکړي بس د موسی علیه السلام مور راغله موسی علیه السلام مور چې څنګه موسی علیه السلام واخیستو موسی علیه السلام خاموش هم شو جړه یې پرېښودله او هغې ته یې ورودو بس د فرعون په تنخوا ورکول او د موسی علیه السلام خدمت به دې شروع کړو د هغې نه وروسته نو دې کې هغې واقعې ته اشاره ده چې استم شي اختکه په هغه وخت کې چې روانه وه خور سته فتقولو دې وویلو حال ادلکم زه خبر کم تاسو علی من په هغه چا باندې یکفلوه چې د دې پرورش وکړي نو بس خلکو ورسره خبره ومنله او لنډه دا ده چې بس فرجعناک الی امک موږ ته واپس کړې ای موسی علیه السلام الی امک خپلې مور ته مور سره بیا اوسېدو او د مور نه بې تنخوا هم اخیستله کی تقر عینها دې دپاره چې یخی سترګه د دې دا کنایه د خوشحالېدو نه چې کله چا نه بچی ورک شي د خپی چې کله بچی ویني ورسره د خوشحاله نو د مور سره د یو ځای نه مور به خوشحاله دا عربی کنایات دي ولا تحزن او دا به غمجنه نه ولا تحزن خفه به نه نو دغه حکمت دپاره مور ته واپس شو وقتلت نفسا تا بیا قتل که یو کس فنجیناک موږ خلاص کړې تو من الغم د غم نه دا واقعه مخکې چې کوم دا بس تر قصص کې تېره شوې ده د هغې لنډه خلاصه دا ده چې بن اسرائیل چونکې د فرعوني خاندان چې هغې ته قبطي خاندان وایي د قبطیانو غلامانو بیګانو به ورله کول او دغه ظالمانو به ډېر زیات ظلمونه کول ځکه دا خو د الله نه یېرېدونکي خلک نه وو قوم پرست خلک وو فرعوني قوم چې کوم قبطیان زبردست قوم پرست وو هغې ته بل قوم سړی چې کوم د انسان نه ښکارېدو نو په دې کې یو موسی علیه السلام په یو ځای کې روان دی په یو لاره باندې چې ګوري نو یو قبطي داسې کار کړی دی چې یو دروند بوج اسرائیلي طور په شا کوي دا ویسه او هغې وړی نه شي چې بوج په شا کې بوج دروند دی بس دواړه وغورځېږي بوج هم وغورځېږي سړی هم وغورځېږي دا قبطي پسې لښته وکړي خو ساز یې ووهي ورته وایي ته چل ولکې بیا یې ور په شا کې هغه نو شیز خو دروند دی د غریب یې وړی نه شي بس چې هغه بیا وغورځېږي دا ورته بیا لښته ونیسي موسی علیه السلام پرې ورغی ویل دا ولې داسې کې ویل دا چل ولکې بوج نه وړي بیګار نه کوي او بس بیا ور په شا کوه موسی علیه السلام غوسه شو ویل خاره دومره ظلم حق تعالی چا در کړی دی او بس دې قبطي له چې ورسپېړه ورکړله نو بس قبطي ته وغورځېد او موسی علیه السلام قوت به زیات و د الله تعالی طرف نه منظور شوي وه هر څه طریقه چې وه قبطي به دغه ځای باندې ایسته مړ شو چې کله مړ شو موسی علیه السلام خفه شو چې ما خو دا مرګ اراده نه وه کړې فلحال خو موږ به حالت جنګ کې نه یو که دا پیغام چې کوم دی فرعونیانو ته ورسېږي قوم پرست خلک دی زموږ د قوم هسې دشمنان دي نو لازم به د قتل حکم صادرېږي ما پسې به ګرځي بیا لیکن دا خبره یې پټه کړله او خپل قبطي ته یې وویل چې بس ځه دې ځای کې نخفي وباسه هغه لاړ سباله بل سباله چې په دغه یو ځای باندې بیا روان دی چې ګوري همدغه ځای کې بیا لانجه روانه ده هماغه دغه چې کوم دی اسرائیلي او بل قبطي ورسره په لانجه ده نو دی ورغی د خپل دغه ته وایي اسرائیلي ته غوسه شو چې ګوره هره ورځ دې لانجه شروع کړي پرون دې شر جوړ کړو نن بیا دې شر جوړ کړی دی داسې مه کوه دې نه مستري جوړېږي او دا کسان دا قبطي ونیو خلاص یې کړل او د اسرائیلي ته غوسه وکړه داسې مه کوه د دې نه مستري مه پیدا کوه بس دا دغه چې کوم دی اسرائیلي وویرېدو دا بې زړه سړی وویرېدو
او دوی ویل چې ښه دا ته غوسه وکړه غویل خطا اوس ما وجني پرون می سړی وجلې دین په ما بس رواني ما وجني بس خپل بدمعشي کې مړي د شروع کړل او ته ظالمي او دا یو وغي شور یې واجب خلکو خبري واوري دغه بل قبطي چې وغم خبر شو چې مخکې کوم مړی شوی دی نو خو د بس پیډه باندې والده وجلې دی بس پټه پټ چې کم دی نو خفیه ادارو پیغام پیغام ته ورسه چې دې ځګن کې اسرائیل ځوان دی او استاد خاندان سړی په سپېړه باندې مړ کړی دی او اوس هم ګرځي راګرځي د فرعون په دغه حکومتي اهلکارو کې ځینې کسان داسې وو چې د موسی علیه السلام سره همدردۍ لرلې د هغه ځای نه موسی علیه السلام ته اطلاع میلاو شو چې ستا د قتل حکم صادر شو مصر پرې د خپیو بس موسی علیه السلام دغه ځای نه بس روان شو او په ناشنا لارو باندې د مصر حدود یې پار کړل او د مدین ته ورسېد مدین کې پناه واخیسته نو په دې ځای کې هغه واقعي ته اشاره ده چې وقتلت نفسا تا قتل کې یو کس فنجیناک من خلاص کړی ته من الغم د غم دا و چې پیرامن نیولې سزاګانې به ورکولې سرمنه به کولې وفتناک فتونا امن امتحانونه کړي دي بتا باندې فتونا ډېر امتحانونه بتا باندې نور هم شوي دي د ډېر امتحانونو په اړه کې امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې یو تفسیری حدیث هم ذکر کړی دی چې بل ځکه به ذکر کوو ان شاء الله فلبست سنین فی اهل مدین نو تا وخت ډېر کلونه په اهل مدین کې ډېر کلونه پاس مخکې په سورۃ القصص کې ویلې دي چې ورته ویلې شو چې اته کال دي یا لس کال په دې کې دومره عمر بر سره تیرې او موسی علیه السلام لس کال تیر کړیو نو هغه لس کال به مراد شي په لويزه تا وخت ډېر کړو سنین لس کلونه فی اهل مدین په اهل مدین کې ثم جئت بیترالی بیرته مصر اعلی قادرین بخپل اندازه مانی یا موسی علیہ السلام قادرین اندازه تقدیر یعنی الله تعالی سره مقرر کړي ورته واپس بیا هم دغه شاند کې د مصر ته واپس کیږي راځي